सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यव इरशाद मुबारक चे तिरमिज़ी शरीफ را نقل کړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دغه روایت را نقل کړي. نبی علیہ السلام هغه ته یو څو نصیحتونه کړي، تقریبا 15 خبرې، چې دا 15 خبرې اختیار کا او خپلې کا، او دا 15 ډېرې اهمې خبرې. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی دو فرمایل چې اتق المحارم تکن اعبد الناس، ځان د حرامونه وساته نو ته به ډېر لوی عبادت گزار شي. عبادت گزاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیرو نفلونو ذکرونو تنا بلکې حرامو نزان ساتلو تویدی. او دویم نبی علیہ السلام وی فرمایل چې ورزه بما قسم الله لکا تکن اغنى الناس، الله چې کم تقسیم کړی دی او ستا په تقدیر کې سری کلی دی او د بل په تقدیر کې او نصیب کې سری کلی دی، ربا چې چاله سور کړي دي نو باغې راضي شو، تاله صدر کړي دي په دې راضي شو چې بلې ور کړي باغې راضي شي. نبی علیہ السلام وتوی تکن اغنى الناس، تو په دې خلکو کې د ټولو نه زیات غنی سړی شي، یعنی غنا خو دې ته مونږ وایو مالدارۍ ته چې مال دولت ورسره ډېري، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نه، چې څه الله درکړي دي په هغې راضي شه، بل سره حسد مه کوه، د بل هغه مه شمېره، د بل د هغې حساب مه کوه، نو ته به د ټول نه غټ مالدار، یعنی زړه به دې مالدار شي، طبیعت به دې موړي، ځکه چې بل ته ګورې او دا هغه حساب کې په دې خپل بم نا قدر او بل سر به حسد پیدا کی، او ټول عمر به دی چې نشته فارم او را سره څه نشته. او دریم نبی علیہ السلام فرمایل واحسن الی جارک تکن مسلما، د ګاونډي سره ښه کوه نو ته به سم مسلمانی. گاونډي سره خو کول مسلمانی ده، دانه چې گاونډي ته تنگ دی، گاونډي پریشانه دی، ښه سر نشي کولی نو کم از کم بد مه کوه. مسلمانی نبی علیہ السلام دې ته ووی چې گاونډي ته تنگ او پریشانه نه، ادې په تکلیف نه دی، یا هغه سره د احسان او د ښېګړې معامله ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام څلورمه خبره دا فرمایله چې احب للناس ما تحب لنفسک، خلکو د پاره هغه شی خوښوه کوم چې ځان له خوښه، ځان له راحت خوښه نو بل هم راحت ورکوه، ځان له عزت خوښه نو د بل د عزت خیال ساته، ځان له نقصان نه غواړې نو بل له نقصان مه ورکوه، بس چې څه ښه ځان د پاره سوچ کې نو بل د پاره هم دغه ښه سوچ کوه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا څلور خبرې وفرمایلې. او پنځم نبی علیہ السلام یې وفرمایل چې لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، ډېر خانده مه، خنداګانې ډېرې مه کوه،
بای خلکو عادتي شپه ورځ بل کار نشته، خنداګانې دي او چې دی نو مسخري دي. هغه زیاتې خنداګانې او مسخرې چې څوک کوي نو دا زړه مړ کوي، نو دې سره زړه مړ شي، زړه سخت شي، زړه سخای شي. ځکه چې صرف خندا ده، صرف مسخري دي، چرته الله یاد نشو، آخرت یاد نشو، نو دې سره زړه مړ کی. دا 15 نصیحتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته کړي. دا صحابي ته چې پیغمبر نصیحت کی، دا صرف هغه ته نه، پیغمبر دا ټولو پیغمبر، یعنی ټول امت ته دا 15 غټې خبرې نبی علیہ السلام د ایمان نه بعد ښودلي دي چې دې باندې عمل وکړي. په دې ټولو باندې تفصیل خو وخت غواړي، خو صرف دا یوه خبره، اولنې جمله او اولنې نصیحت چې نبی علیہ السلام کړی دی هغه دا و چې اتق المحارم تکن اعبد الناس. یو سړی عبادت گزار څنګه جوړي؟ د عبادت گزار یو معنی خدا ده چې ظاهر کې زموږ ذهن کې ده چې سړی ډېرې تسبیح اړوي، ډېر ذکرونه کوي، ډېر اشراقونه کوي، ډېر نوافل کوي، ډېر صدقات کوي، نفلی عبادت ډېر کوي، نو هلکه وایي ډېر لوی عبادت گزار دی. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بله خبره و. نبی علیہ السلام وایي نه، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ځان د حرامو نه بچ که، دا ډېره غټه عبادت گزاري ده. اصل عبادت گزار هغه دی چې دی د حرامو نه ځان وساتي. حرامو نه ځان ساتل عبادت گزاري ده. یو سړی دی ټوله ورځ په نفلو ولاړي، یو سړی دی ټوله ورځ ذکر اذکار کوي، یو سړی دی اشراق، تهجد، اوابین، چاش، هیڅ نفلی موز نه قضا کوي، خو لیکن حرامو کې اخته دی، د عبادت گزار نه دی. عبادت گزاری دی ته نه وایي. د دین په بل کار کې اخته دی، د ثواب لګیا دی، ثواب ډېر ګټم، خو حرامو نه ځان نه ساتي، دا عبادت گزار نه. دا تصور غلط دی او نبی علیہ السلام د دې تردید وکړ. دې ته عبادت گزاری نه وایي. عبادت گزار څوک دی؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. کله چې تا د حرامو نه ځان ساته، ته به ډېر غټ عبادت گزار یې. دا عبادت گزاري. دا مطلب نه دی چې سړی به نفل نه کوي، ذکر به نه کوي، اشراق به نه کوي، تهجد به نه کوي. د هغې ثوابونه اجرونه حدیثو کې راغلي، د هغې ډېر لوی اجر او ثواب دی، اب هم سړی کوي، خو اله چې حرامو نه خو ځان بچ کی. یو سړی د حرامو نه ځان نه بچ کوي او تهجدو ته یې کار ویلی دی، اشراقو ته یې کار ویلی دی، ذکر اذکار ته یې کار ویلی دی، او خیال یې دا دی چې زه جوړې په دې مې خلک هم دوکه کړه او الله مې هم دوکه کړه. نه نه نه، په دې به خلک دوکه شي خو الله به نه دوکه کي. حرام اصل معیار پیغمبرو. ایمان نه بعد د عبادت د قبلېدو دپاره شرط حلال، حرام و نزان ساتل. ځکه حدیث کې راځي یو نوالا هغه د انسان په خېټه کې حرامه پرته ده، څلوېښت وخته مونځ نه قبلېږي. مونځ نه قبلېږي څه مطلب؟ هسې نه یو سړی وایي چې زه خو هسې م حلال نه کوم، حرام کوم، اډو مونځ مه کوه. نه، مونځ کولو سره به د مونځ هغه فریضه سر نه کوشي، بالمازه به نه حساب، خو د دې مانځه چې کوم اجرونه، ثوابونه، برکتونه د انسان په ژوند او په کور، ښځه، بچو اثر یې به نه کېږي. بس فریضه به سر نه غورځوله. خو لیکن دا ده چې د مونځ هغه کم خیر او برکت او کمال دی هغه به نه میلاوي. د ایمان نه بعد اهم شی د عباداتو د قبلېدو دپاره او د عباداتو د مؤثر کېدو دپاره او بیا خاص کر نفلی عباداتو قبلېدو دپاره دا ده چې ځان د حرامو نه سړی بچ شي. حرامو نه ځان بچ کول ضروري. دا مای زموږ یو غلط تصور جوړ شوی دی چې بس د ډېر ذکر اذکار عباداتو باره کې هم دا خیالي چې بس دا کومه به زه خو زه غټ عبادت ګزار یم.
او د خلکو نظر دا دی چې څوک ډېر نفلونه، ډېر اشراقونه، ډېر تهجدونه، ډېرې تسبیح اړوي، یاره ډېر عبادت گزار دی. نبی علیہ السلام وینا عبادت گزار هغه دی اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرامو نه ځان ساتي نو دا ډېر لوی عبادت گزار. مطلب دا چې د نجات دپاره صرف نفلونه کافی نه دي. د نجات دپاره اول ایمان ده، د ایمان نه بعد بیا فرایض واجبات پوره کول، د هغې نه بعد بیا د حرامو نه ځان ساتي. اوس دې نه بعد چې دغه درې خبرې پوره شوې، اوس نفلونو له زور ورکه، اوس به قبلیږي. اوس به د دې تهجدو، د اشراقو، د ذکر اذکار د دې اجر او ثواب وي. د دې داسې مثال دی، ګناه یو سړی نه پري، حرام نه پري، او نفل او ذکر اذکارو له زور ورکړي. د دې داسې مثال دی لکه په ګرمۍ کې په دې حال کې په یو کمره کې ایر کنډیشن لګېدلی. هغه ایر کنډیشن دپاره شرط دا دی چې تا خو لګاو، خو لیکن دروازه، کړکۍ، روشندان کولول، کمره نه یخېږي. وجه دا ده یو طرف نه یخ هوا راځي خو په بل طرف وځي. دا به هله کمره یخوي چې ته دروازه، کړکۍ، روشندان بند کې، نو دا کمره به یخه پاتې شي. دقسې د ګناو د نفل مثال، یو سړی یو طرف ته خو لګیا دی، د نفلو ایر کنډیشن خو یې لګولی دی، ثواب راته میرو شي، خو بل طرف ته ګناونه کوي، نو د ګناو د وجې نه په هغه بل ګیټ او کړکۍ باندې وځي. به ته خو نفلونه کوې دلته یې کوې، خو د ګناه د وجې نه خوا بل خوا روان. دې ته به د ګناه دروازه، کړکۍ بنده کې، نو بیا چې نفل کې د دې اجر او ثواب به درته میلاوي. دې ته نبی علیه الصلاة والسلام لوی عبادت گزار وی دی. دې وجې نه د حلالو فکر پکاري. زموږ د خلکو د حلالو فکر نی، دا د بس چیرې سیر وړه ګټل دي بچول هر څنګه جي، د کم ځای م نه وروړو، د هر ځای نه م را پیدا کړه، پردی حق م وو، حرام یې وکړل، سود یې واغست، رشوت یې واغست، ظلم یې وکړه، په هر طریقه چې خو چې راغونډه کړی شي. زه خو واغوندم، خو وخورم وسکم، خو دا نوالی حلاله نه ده. دا یاد ساته چې حرام خوراک د سړي روحانیت دینم متاثر کوي او دنیا هم متاثر کوي. ګوی مړه بس راغونډوه. اوله خبره دا ده چې د ده روحانیت متاثر کی، روحانیت یې دغه متاثر شه چې ما یې حرام یې کول، هغه نفل ذکر اذکار وغیره تی په بل طرف روان دی، اوس ته بل خوا ځي، هغه پاتې کېږي نه د دې ګناه د وجې، د حرامو د وجې. دغه رنګ بله دا چې دنیاوي نقصان هم دی. دا یاد ساته حرامو والا سړی، دوکې والا سړی، ګناه والا سړی، هغه الله مړی نه، پوره کېږي نه. که یو سړی وایي چې ما په حرامو ډېره کړه، نو ظاهر کې به ډېرې، حلالو والا سره به امر بینک بیلنس، بنگلې، گاڑی، موټرې نه، د سره به ډېري، خو لیکن سکون اطمینان به پکې نه، اطمینان او سکون نشته. یا به پې غله پیښیږي، یا به پې ظالم پیښیږي، په سلاره به ته الله حرام په بل خو باسي، خدای په ځان پوهېږي نه. او که نور اسم نی، نو الله به ورته داسې مسئلې پیدا کی، داسې موضوعي امراض، داسې کیسونه عدالتونه، داسې ظالم چې به دې بل طرف ته وباسي. او که دغه هم نه وه، الله به ورله داسې بچي ورکي چې څونه حرامه راغونډه کړې ده، هغه به یې په څو روزه کې لوټه وکړي، بیا بچي داسې شي، هغه بچي ونه والوځي. ده خو زیاتی وکړو، ظلم یې وکړو، حرام یې راغونډ کړل، خو لیکن بل پې پېښ شي، هغه په 2 ورځو کې والوځي، نه دم په کار رانی شي. نو یو دا فکر ډېر ضروري دی، د دې په اولاد اثري، په زندګۍ اثري. زمونږ د دې
بری صغیر علماء دیوبندی او ډیر لوی بزرګ تیر شوی دی عالم مولانا احمد علی لاهوری لوی د قرآن مفسر زمون مشاعرانو کې او علماو کې او مشایخو کې هغه ډیر نیک سړی و عالم و ډیر لوی بزرګ و لوی ولی الله او الله والا زامنم ډیر لوی لوی اولیاء نیکان بزرگان ورکړو هغه ته یو مجلس کې چوي حضرت لاهوري د دې څه وجه ده چې ستا دا ټول بچي عالمان نیکان بزرگان څنګه دی لوی ولي و هغه هم اولیو د دې وجه سره اوې زه چې سوچ کوم نو شاید د دې وجه دوه خبرې یو خبره خدا ده چې ما چرته په خپلو بچو باندې حرامه نه ده خوړلې حرامه مې پرې نه ده خوړه حلاله مې ټول عمر ورکړی دا حرام اثر دی چې دا بچه به بیا په کار نه راځي نه دنیا کې نه آخرت کې دا حرام اثر دی چې دا بچه به نافرمانی دا حرام اثر به دی چې دې بچی کې به نیکی نه دا د حرام اثر او دویم یو مې په حرام نه ده خوړلې حلاله دا به د هغې اثري او دویم دا ده چې ما هر وخت چې ما ته یاد دي نو ما په مانځه کې دا دعا ویلې ده هر وخت داسې مې ویلې ده او مانځه کې مې الله نه غوستې ده قرآن پاک صورت فرقان کې الله رب العزت د دې متقیانو نیکانو مسلمانانو یو څو صفات بیان کړي نو په هغه صفاتو کې یوه دعا هم قرآن را نقل کړې ده چې د مؤمن به دا دعایي ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما احمد علی لاهوری رحم الله وی دا دعا زه هر وخت ویم او په مانځه کې قاعده کې ویم وایي که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه دا هم ویم او سره دا هم ویم حدیثو کې سنت کې دعاګانې چې کومې راغلي هغه سړی ربنا آتنا فی الدنیا ویلی شي بله ویلی شي بله ویلی شي قرآن کې دعاګانې نو زه دغه دعا ویم نو ما ته دا د دې دعا او د حلالو اثر ښکاري نو بنیادی خبره دا ده چې د حلال و حرام تمیز پیدا شي دغې ته نبی علیه السلام لوی عبادت گزار ویلی دی وجې نه حدیث کې یو واقع راځي حدیث دی بس مسند احمد را نقل کړی د یو دوه ښځو متعلق د نبی علیه السلام نه تپوس شوی یو ښځه نبی علیه السلام ته وویلی شو داسې ده ډېره عبادت گزاره ټوله ورځ عبادت کې اخته وي پښتنو متل دی ټوله ورځ په مصله ناست ټوله ورځ په مصله جانماز نفلونه ذکرونه وظیفې خو دا د ژبه صحیح نه خرابه ده پوچه وینا کنزل بدې ردې ګاونډیان ته تنګ موسله نه پرېږدي په موسله شپه ورځ داسې تسبیح اړوه نفلونه کوه ذکرونه کوه خو ژبه یې ښه نه ده ګاونډیان ته تنګ د کور خلک ته تنګ دی د دې ژبې د وجې تکلیف ورکوي او دویمه ښځه ده چې هغه فرض واجب پوره کوي نوافل دومره نه کوي ذکر اذکار نفلونه ډېر نه کوي هم فرض مونځ پوره کړي فرض واجب پوره کړي خدا دا چې ژبه یې ښه ده اخلاق یې ښه دي خلکو سره خوش اخلاقۍ سره میلایي د ژبې د وجې نه ته خلک تنګ نه دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دواړو ښځو کې کومه ښځه به بهتره هغه عبادت گزاره ښځه که دا پرهیزګاره ښځه دا وګوره دا پرهیزګاره ده هغه عبادت گزاره دا عبادت ډېر کوي ظاهر کې هغه بل عبادت ډېر نشته صرف فرض واجب پوره کوي خدا دا چې پرهیزګاري پکې ده پرهیزګاري دغلته څه نه بل ته تکلیف نه رسوي ژبه غلط نه استعمالول نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل دا دویمه ښځه چې فرض واجب ادا کی او وروستو بیا چاته تکلیف په ژبه نه راسي دا بهتره ده څو درجې بهتره ده او یو بل روایت کې داسې دي چې د اولې ښځې باره کې نبی علیه السلام وایي دا جهنمي ده او دا دویمه جنتي ده
حالانکه ځای کې چوکته شي نفلونه ذکرونه عبادتونه ډېر دي، خدا دا تقوا پکې نشته، حرامو نه ځان د ساتي، زبان غلط استعمالي، بل ته تکلیف رسوي په ژبه باندې، او د دې بلې فرض واجب خوشتا فرض واجب پوره کوي. خدا دا چې نفلي عبادات ډېر شته، خو بل طرف ته دا ده چې بل انسان ته تکلیف نه رسي. د دې حدیث نه معلومه شوه چې اصل شی څه دی؟ پرهیزګاري. اتق المحارم، حرامو نه ځان ساتل، ګناه نه ځان ساتل. اله به یو سړی اعبد الناس، لوی عبادت گزار. لوی عبادت گزاری دا ده چې سړی د ایمان نه بعد د فرایض و واجبات پوره کولو نه بعد د حرامو نه او د ګناه نه ځان وساتي. او که چېرته ځان د ګناه نه نه ساتي، هغه ګناه د الله په حق کې او که د بندګانو په حق کې، نو دی که ډېر نفلي عبادات وغیره کوي نو دا هر څه بل دي یا ضایع کېږي لګیا. مې مخکې مثال ووی، هغه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ وفرمایل چې تاسو مفلس پیژنئ چاته وایي؟ مفلس معنا بالکل غریب چیز وسرنی، دیوالیا. یا رسول الله هغه ته وایي درهم دینار پیسہ دولت مال جائیداد هیڅ نه لري. نبی علیہ السلام نه د دنیا مفلس نه یادوم، د آخرت مفلس. د آخرت مفلس څوک دی؟ هغه سړی دی چې دنیا کې ذکرونه عبادتونه منځونه اودسونه نفلونه ذکرونه خو ډېر کړي دي، خو دا ده چې د خلقو حقوق ضایع کړي. چا سره ظلم، چا سره زیاتی، د چا مال، د چا دولت، چاته کنزل، چاته سبکا وینا خبره. دی چې قیامت کې راشي نو د پسې به حقدار راځي. الله رب العزت به یو راشي ما ته کنزل کړي، بل به راشي زما عزت اخیستی، بل به راشي زما نه جایداد قبضه کړی. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العزت به فرشتو ته وایي چې د دا نیکۍ حقدارو له ورکوئ. کنزلي کړي دي او د کنزلو بدله هلته څه ده؟ دا نیکۍ هغه له ورکړه. بل راغی ما سره دا ظلم کړی، دا نیکۍ وله ورکړه. آخر دا چې نیکۍ به ټولې ختمې شي. ذکر اذکار نفلونه عبادتونه وکړه خو بل نه شي، او بیا به حقدار راځي. نو نبی علیہ السلام فرمایي بیا به حقدارو چې حقدار راشي وایي اوس د هغه ګناهونه راوالی د پسې دنیا نه ځان سره ډېر نیک اعمال ولي، نفلونه ذکرونه عبادتونه تهجدونه اشرافونه خو یې ډېر کړي دي، خدا دا چې د بندگانو حق ضایع کړی، ګناه کړی، حرامو نه ځان نه دی ساتلی. یہ اخلاق بد دي، یہ معاشره بده ده، یہ معامله بده ده. دا درې شیونه دا داسې بده ګناهونه دي او عملونه دي چې دا سړی عمل کوي خو ځان له نه بل لی کوي، چې څه کوي دا ټول بل لی کوي، قیامت کې به هغه بل ته میلایي. دې وجې نه نبی علیہ السلام چې ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته نصیحت کوي نو په هغه پنځو نصیحتونو کې اول نصیحت دا و چې اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرامونه او د ګناه نه ځان وساته نو ته به ډېر لوی عبادت ګزارې. ما عبادت گزاری صرف نفلی عباداتو ته نه وایي، ذکر اذکار او ډېرو نفلونو ته نه وایي. اصل عبادت گزار هغه دی چې هغه د حرامو ګناه نه ځان وساتي او صرف فرایض پوره کړي نو دام بس دی، یا فرایض نه پوره کوي او نفلی عباداتو ته کار ویلی دی نو د الله حق ضایع که، یا فرایض پوره کوي خو نفلی عباداتو له زور ورکړی دی خو د بندگانو حق نه پوره کوي او گناه کې او حرامو کې مبتلا دی نو دا عبادت گزار نه دی. مو خلق عبادت گزار دته وایو چې شپه ورځ په موسله ناست دی، خو نبی علیہ السلام وایي نه، غټ عبادت گزار هغه دی چې د حرام او ګناه نه ځان ساتي. الله رب العزت ته مونږ د دین په حقیقت باندې پوه کړي او مونږ ټول د الله
खपल सही इबादत गुजार और बंदिगान जोड़ मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए।